غم سرا سرا گرزی غم نگیر چپیر گرزی لگا خوشحالی نور د غمونو میلاو شوی راته ډکې خزانې په خپله مینه باندې قسم وي چې هغه یې منې کا زما په باره کې سوچ وکړه ما همیشه ستا ملګرتیا کړې ده منه وکړه او همیشه ما ستا ملګرتیا کړې ده نه د هر چا دپاره زه دومره محنت نه کومه نو زما دپاره ولې ته زما ډېره خوښه یې تاسو خو ما ته نه ویلو لاړې هغه هر څه دومره دستي وشو زه کور ته رالم خو ته کور نه وې واپس به کله راځې 3 ورځو کې انشاءالله رښتیا بالکل رښتیا ویم یو سیټ دی که نه هغه ماله د سموسو ټېله ولګوله د ورځې به 3.5 سوه هغه له ورکو باقي ټول یې زمونږه نو دا سامان دی که نه الوګان بیسن وغیره ته یې جوړوه زه به خرڅوم دا واخله مټۍ نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ ورځ با یو د ثانیه رشته پخه شوه غم سرا سرا گرزی راځه ما بچیا کېده راځه دلته کېده شاباش راځم ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه نن خو مو کمال وکړو ښه ډېر ښه زه تو دننه زه ته تعمې اواز کوي هلو دا هر څه ته څه دی څه چې رښتیا دي ماما ما ته د ویلو نه بغیر دومره غټه فیصله څنګه کوي څنګه یې وکړه ما ته څه پته ده خو بس ویې کړه تا ته څنګه پته ولګېده زما مطلب دی چې تا ته چا وویې دا هر څه کېدل ما په خپلو سترګو ولیدل نور په ما کې دومره برداشت نشته فواد چې دا هر څه زه برداشت کم خو ما دا ظاهره کړه چې په ما څه فرق نه پرېوځي ستاسو قسم چې بس ځان مې کنټرول کو کني نو د ټولو مخکې به مې په زوره زوره جړلي وو ته فکر مه کوه زه به سبا واپس درشم تاسو ما سره واده وکړئ چې دې ځله به ما سره څه غلط نه کیږي جی وعده فون کې د زه چل کوم خدا حافظ او شیر هلو بچې ورشه وګوره چې څه ګاک راغلو که نه ای اسما دومره ژوند تېر که تا خپل ځان دې صابره ثابت کولو کې او ځان ته وګوره د ماشومې لور نه وړه جینۍ جوړه شوې ته بجان حکم کوه څه پکار دي 3 درجنه سموسې او شل رولز 3 درجنه جی مطلب شپږ دېرش په جون کې دې جوړ چرته یو ځای 3 درجنه سموسې نه دي خرڅې کړي نه څه نه مطلب مې دا دی چې ولې نه هیڅ مسله نشته
اوس درته تیاروم که نه زر کوه تا دې وکړه अम्मी बेबी और गाक रागे या अल्लाह स्ता शुक्र बस 2 मिनट भाईजान तावाला ستا واده پوره شوه زما د حق حلال لومبۍ ګټه बेबी चंदी उसे बचे खुशहाल उसे या अल्लाह ता शुक्र दे दसियो का दादा जुमात पर बक्सा की वाचवा अल्लाह बनोर बरकत वाची इंशाल्लाह इंशाल्लाह अबू बल गाक रागे राजा فواد خبرې کومه چې فواد خبرې کوي نو کوه کنه چپ ولې شوي دا د اواز اورېدو دپاره خو تر اوسه ژوندی یم ته څنګه یې څنګه یم څنګه کیدی شم بالکل د هغې مریض په شان کوم چې د ناعلاجه بیمارۍ نه بالکل ټیک شي داسې ټیک شوم چې څوک هم نه وایي چې زه بیماره وم زه تا ته څه ویل غواړم څه هر څه وایه فواد ماما ستا رشته غوښتې وه رشته نه ژوند اغوښتوله راغلې وه زما او هغه کامیابه شوه وګوره او زه ژوندی یم روغه رمټه یم هغه دراصل ماته یې نه ویلې او درغلې وه جین ته په خپله رشتې غوښتوله راتلې ته پویه نه شوې نو ته مې پویه که که نه ګوره ثانیه زه چې تا ته څه ویل غواړم هغه پلیز بل چاته مه وایې څه ویل غواړې ته ثانیه ماما زمانه تپوس ونه کو درغله که ماته پته وی به چرم نه و درغلی ولې
ولې به نه راغلی؟ ولې چې ما بل چا سره نکاح کړی او هغه هم ښه په خوشحاله ډاکټر صاحب چې ماما ته څه داسې خبره مه کوئ. د دې لپاره پلیز ته د دې رشتې نه انکار وکړه. زه تا ته لاسونه جوړه کوم. د مزاق کولو عادت دې اوسه پورې نه دی تللی که نه فواد؟ پلیز ثانیه زما اخیري ځل مدد وکړه. اخیری ځل مې بچ که فواد، ووایه چې ته دروغ وې. زه رښتیا وایم ثانیه، زما د خوشحالو ژوند ستا په لاس کې دی. که غواړې نو بچ کا او که غواړې نو مړ کا. فواد چرته داسې نه چې تعبیر ما د نورو هلکانو په شانتې ټیم پاسي والې ګڼي. په ما کې څه دومره کمی نه دی چې د خبرو کولو په ټیمه ماته یو نظر نه ګوري. چې د واده خبره وکړم نو کېدي چې ته لږ اسانتیا شي. د هغې کور ته رشتې پسې ځم، بیا به د هغې یقین وشي او که زما الله وغوښته نو انشاءالله ما ته به تعبیر. چرته یې ته؟ شیشه ماته شوه. چرته یې ته؟ ته چرته یې؟ ګوره ګوره داسې مذاق ما سره مه کوه. هغه ورځ چې ما شیشه ماته کړې وه ورسره مې زړه مات شوی و. قسم دې دلته د راتلو نه مخکې ما خپله غلطي منلې وه نو بیا هله کمرې ته رالم. پلیز راشه. زه چرته یم راشه. ګوره څه ووایه ګینې زه به مړه شم. ګوره تا ته ویم ستا خاموشي به زما ژوند واخلي. زر تر زره څه ووایه ګینې زه به مړه شم. ای ته چرته یې؟ ته زما خبره ولې نه منې؟ مړه به کې ما ستا خاموشي. ګوره دا تا مخکې هم کول ما ته پته دلته کې چېرته پټه شوې एकदम به روزي او ما به ویرې. ته روزي نه خو ما ته پته ته هم دلته کې چېرته. زما مخې ته راشه. ستا ویلې شوې یوه خبره رښتیا او خطا. تا رښتیا ویلي چې ستا خوشحالي د هغې خلکو سره نه ده، غم دی. هغه غم و پلیز ته راشه. زه به مړه شم. پلیز ته راشه اوسو. زه به مړه شم. صرف ته ما بچ کولی شي. واپس راشه پلیز. صرف ته بچ کولی شي. ثانیه پلیز داسې مه کوه. ثانیه داسې مه کوه. واپس ثانیه بچې. ثانیه دا ته څه کې؟ واپس راشه ثانیه. ممي هغې ته وایه کنه چې واپس راشه. ته کې پټه شوې ده. څه وشو بچې؟ ثانیه دې ته وایه. امي دې ته وایه کنه دلته کې چېرته پټه شوې ده. ثانیه ما سره خبرې وکړي. امي هم بیا زه هم چا قدمونه بچې. ثانیه ولې؟ ثانیه بچې. ثانیه څه وکړم دې سره؟ څه وشو به دې؟ ثانیه بچې.
ثانیه واپس وکله پورې راشي. ماما د شپې 12 پورې به راشم. د 2 غنټو خو لاره ده د حیدرآباد. داسې وکړه چې تعبیر هم د ځان سره بوزه، خپلې نیا سره به میلو شي. بالکل چې څنګه تاسو وایې. زه ځم چابیانې رالم. تعبیر جی تعبیر ګاډی حیدرآباد ته ځي، نیا سره ملاوېدو لځي. واو جی زه زما ټیک ده نو ته زر زر تیاره شته نه چې بیا ناوخته شي. زو حیدرآباد ته او مشهریار خو ځي. د ده سره به زه زما هیڅ خبره نه ده تعبیر. دا په زړه مې چې کوم بوج دی د بیبي غېږ کې چې سر کېدم ټول به ختم شي. د 2 غنټو سفر دی، دی به برداشت کم. څه وشو؟ څه هم نه، سامان زو. راځه. اوکې ماما، خداحافظ. الله حافظ. د الله په امان. ګاډي په ارام بوځه. اوکې ماما. ماما زمانه تاسو نو کو درغله. که ما ته پته وي به چرېم نه و درغلی. ولې چې ما بلچا سره نکاح کړی او هغه هم په خوشاله ته د دې رشتې نه انکار وکړه. زه تا ته لاسونه جوړه کوم. پلیز ثانیه زما اخیری ځل مدد وکړه. زما د خوشحالو ژوند ستا په لاس کې دی. که غواړې نو بچ کا او که غواړې نو مړ کا. سوري. اوبه اوس کلی تا حسن بیبی الله تعبیر و زما بیبی السلام علیکم. بیبی څنګه یې؟ ستړې مشي. ته څنګه یې؟ تعبیر السلام علیکم. ته څنګه یې؟ ګل بچې ته څنګه یې؟ ستړې مشي. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم نیاوې. سلام بچې. خالی لاس راته ځان بد ښکارېدو. واہ ډېره شکریه. د دې څه ضرورت و؟ کښېنه که نه کښېنه. باجی نن څنګه رالی؟ د بهر دروازه کلاو واو، دننه ټولې دروازې بندې دي. زره ساري په ګارډن کې چې سیبینو دروازه کولوي د سپای د پر دروازه کولوي. حسن چرته دی؟ بار ته تللی دی. چرته؟ لندن. ماشاءالله ماشاءالله اوس لوی شوی دی. څومره ښایسته سترګې دي زما د بچي.
خاندي څومره ښکلې. بسکټ واخلې که نه؟ مننه. ډېر پازیټیو ایمیج دی دنیا به. زه پوه نه شوم بچې. زما د ویلو دا مطلب دی چې څه خلک داسې وي چې هغې ته وګورئ، هغې سره خبرې وکړئ، د هغې سره په اوسېدو کافي سکون میلاویږي او تاسو یقینا په هغې کې یې. ژوندی اوسې بچې، موږ تا ته د دعا نه بغیر څه درکولی شو؟ ډېر څه. څه مطلب؟ و ته پوه نه شوې، د دعا دپاره راته وایي هوښیاره لږ دی. صحیح مې ووی که نه؟ یا بیا تا سره په تنخوایه کې څه خبره کولی شم؟ نه، تاسو چې څه وایې د ټولو مخکې ووایئ. تعبیر څو شو؟ که هغه خبره کول غواړي نو ودکې، راځه موږ بار ته ځو. باجي تاسو زما خبره. تعبیر څه وشو در باندې؟ راځه چای کېده. زه راځه. پنځلس منټه وشو بچې، بس ویل غواړې تو په ویلو ویلو کې بیا غلی شي. خبره ضروري هم ده او ګرانه هم ده. چې کومه زیاته ضروري هغه ووایه. ضرورت ډېر ضروري دی. نو ووایه که نه بچې. تعبیر ډېره ښه ده. د الله لاک لاک شکر دی، څه نیکي به مو کړي وي چې الله تعالی راته د تعبیر په شانتي لور راکړه. زما خوښه ده. زه پوه نه شوم ته څه ویل غواړې؟ زه واده کول غواړم. تعبیر لاس غوښتلو راغلی یم. ثانیه څه وشو زما په بچې؟ ثانیه ثانیه تاسو خو خاموشه شوې، څه غلط ووایم؟ زه څه داسې هلک نه یم نیابې. تعبیر به ډېره خوشحاله ساتم. زه راځم اوس راځم زه. انوش یا الله دا دې شوی. بیبي بیبي ولې؟ بیبي کېنې خبر وړي. بیبي څه وشو؟ بیبي څه وشو؟ اوس مه کوئ تپوس. اوبه وروړئ بچي، اوبه وروړئ. بیبي اوبه والې. الله خیر، زما خو زړه ډوبېږي. بیبي حوصله وکړې، څه چلو شو؟ څه وشو؟ ها
ویم زه ټیک یم بچې خو هغه ماشوم چې کومې خبرې کوي هغه ټیک نه دي. ولې څه وویل هغه؟ شهریار دا څه وویل بیبي ته؟ نه بچې د فواد رور دی په هغه غوسه مه کوه. دا څه وویل؟ رشته مې غوښته ستاسو. دا څه خبرې کوې ته؟ ما څه غلط وې؟ تا ته پته ده چې دا څوک ده؟ باجی څه به هم نه وې ته، بلکل به څه نه وې. څه به راته نه وایي؟ تعبیر خبره دې پورې راغله او تا دته نه دي ویلي؟ باجی نو ما څنګه ویلو؟ د فواد قسم زما په خوله تاله لګولې وه. کم یو قسم د څه پته نه ده ماته؟ اغا باجی خاموشه تعبیر دا خاموشي نن دې ځای ته رسولو. خبره څه ده؟ خبره دا ده بیبي چې تعبیر د فواد په نکاح کې ده. بابی دستا माफ कर बात बिल्कुल पता माफ पता नहीं होता माफ के माफ कर माफ कर غلطي انا وجوني يا غلطي انا بس بچي بس غم سرا سرا گرزی غمان گر چپیر گرزی غم بیبي سزم الله حافظ. تعبیر دومره تیاره کړې ولې دا وحشت راته کیږي. شکر دی چې ته راغلی. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. څه خبره ده؟ هر څه ټیک دي کنه؟ بس لږ زړه مې ډوب ډوب کېږي، یریږم. الله دې خیر وکړي. تاسو فکر مه کوئ، زه راغلم کنه. ښه دا راته ووایه بچي ستا ورځ څنګه تېره شوه؟ ډېره ښه. ښه ته چینج وکړو زه ریسټ کوم. ښه جی زه راځم ستاسو خواله. اوکې بچې.
شهریار भाई माँ माफ का भाई ولی شهریار څه وشو شهریار ولی په شهریار څه وشو هغه بیبي نه زما رشته وغوښته. واټ نو تا ما ته وی ولې نه ما تاسو ته د ویلو ډیر کوشش وکړو. بس یو منټ زه هغه ګورم راځم شهریار 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 भाई भाई माँ माफ का زه په خپل نظر کې ډېر پریوتم भाई و داسې هیڅ هم نشته भाभी و د مور په شانتي وي भाई ما شهریار تا ته پته نه وه زما زړه ډېر په زوره زوره درزېږي भाई داسې ښکاري چې وبچ وي و بچې هیڅ هم نه دي شوی ما ته پته نه وه د دې نه مخکې چې دا احساس ما ووژني زه به خپل ځان په خپله مړ کړمه شهریار دا څه کې شهریار شهریار لیونی شوی څو هغه شه भाई هغه شه شهریار څه ماشوم دی د ځانه جوړ کړی لیونی څو دا څه کې زه خپل ځان ولم زه خپل ځان ختموم یا الله خیر. भाई 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 فواد فواد څه چلو شو یا خدای دا څه چلو شو فواد فواد بچی اوچت شه سترګې وکړه مې بچی شهریار څه چلو شو ګاډي راوباسې زره ماما هیڅ هم نه دي کړی ماما چې سم شوي دي نو په غلطۍ سره شوي دي څه چلو شو ماما زه به خیر خپل ورور ولې قتل کوم نه د هسپتال ته بوزو شهریار اوچت کدی ما بچی ما بچ آسما آسما جی بیبی ودل تراشه بچی کی نما سرا سو شو بیبی خبرې کوا او د کینو د پاره سملا سم خوب را نغه زړه مې ډیر زیات یریږي بیبی تاسو فکر ما کوي تعبیر بټی کی ستاد روي چې داسې بوشي جی بیبی زما زړه وایي ها الله دې خیر وکړي الله دې دا هر څه ټیک کړي ان شاء الله زه ستاسو دپاره اوبه راوړم یا الله ته زموږ په جوړه کې خیر واچې ثانیہ 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 بچے ثانیہ بچے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ماما ما داسې هیڅ نه دي کړی ماما دا بس اکسیډنټ و پیشنټ فواد سره څوک دی هغه دی فواد سره تاسو یې ماما جی زیم څنګه وشو دار څه دا هر څه د کړی دي
تاسو دې په خپل لیدلو جی تعبیر د ډزو اورېدو نه بعد چې څنګه کمرې ته لاړم فواد صاحب په ځمکه وینو کې پروت و او د سره تمانچه وه سنتری गिरफ्तार कर दे تعبیر ماما ما سم نه دی کړی دا ته څه وی تعبیر انسپکټر دې د څه غلط فهمي شوې ده राजा تعبیر ماما ما هیڅ هم نه دی کړی ماما زما خبره خو اورئ دې ته څه غلط فهمي شوې ده ډاکټر صاحب شهریار یو تاسو خپل وکیلو کې تاڼې تراشه زما قصور څه دی شهریار غمان گر چپیر گرزی غم داد چی نشته سکون غم سرا گرزی सदन नजा سر ما هیڅ هم نه دی کړی چې څه شوي په غلطۍ شوي دونه معمولی غلطي چې وینه دې وکړه وجلې مې نه دی رور دی هغه زما څنګه زه داسې کولی شم تا چې کم ځای کې ډز کړی دی که نه نه به بچ کېږي هغه فواد ما نه ستاسو نه یو خبره په ټولو واده اخیستې وه کومه خبره زه د فواد نکاح کې یم څه نو دا هر څه ستا د لاسه دي ودې خوړل زما بچي ړومبی ستا نه حوست په اثر وخوړل او اوس هغه لوګي زما بچي وخوړل وینه د ډیره تلې ده ولې چې ډیر په نازک ځای لګېدلې دی او په داسې کنډیشن کې مونږ ته اوس هېڅ هم نشو ویلی څه خو ووایې 10% هم د هغه د بچ کېدو چانس نشته غم سرا گرزی